په پښتونخوا باندې هر قسم عذابونه راله نن د بونیر په خاوره خدای سیلابونه راله نن د بونیر په خاوره خدای سیلابونه راله په پښتونخوا باندې هر قسم عذابونه راله نن د بونیر په خاوره خدای سیلابونه راله رب مونږ معاف کا مونږ صدا سی ګناه کړی دا رب مونږ معاف کا مونږ صدا سی ګناه کړی دا چې د زحمت نه ډک په مونږ بارانونه راله نن د بونیر په خاوره خدای سیلاب ورکړې وه چې هغې د دې سیلاب نه چې کوم سبق زده کړی و هغې وایي چې مونږ په 45 سال کې دونه څه نو زده کړي چې په دې یو سیلاب کې مونږ څه زده کړ چې د دې نه بعد که اوس مونږ وفات کېږو نو مونږ مطمئن یو وایي ښه ده چې د دې نه مخکې وفات شوي نه یو داسې یو سبق مو زده کړ الله مو وپېژنده په صحیح معنو کې محترمو د پسماندګانو دپاره زه به دا یو پیغام نشر کړمه چې شریعت مونږ ته د مجاهدو ترغیب راکوي چې تاسو د الله دپاره ځان وکړوئ والذین جاهدوا فینا نو مجاهده د شپې راپاڅېدل تهجد کول دارنګې مجاهده میدان جهاد ته تلله دارنګې په دې خپل نفس باندې کنټرول راوستله د ګناهونو نه اجتناب دا ټول مجاهدې دي خو دا مجاهدات چې دي دا په دوه قسمه باندې دي یو مجاهدات اختیاریه دي او یو مجاهدات اضطراریه دي علماو دلته یو عجیبه نکته لیکلې ده چې کوم مجاهدات اختیاریه دي که نه نو په دې انسان کمال ته دو نظر نه رسی ځکه ته تهجد کې ستاړه کې په دې کې یو کبر او یو عجب پیدا کېږي کله کله نور مجاهدې ته کې چې کوم اختیاري دي نو پای کې ډېر خطرات هم ورسره مخې ته راځي خو دویم قسم مجاهدات دا مجاهدات اضطراریه دي چې هغه د انسان په اختیار کې نه لکه دا په بونیر او سوات باندې چې کوم حالات راغی په مسلمانانو باندې نو دا مجاهدات اضطراریه دي په دې کې چې کوم صحیح مسلمانی او په هغه باندې دا قسمه مجاهدات راشي اضطراریه په دې سره سړی د مجاهدات اختیاریو نه زر تر زره کمال ته رسیږي الله ته رسیږي او بیا محترمو انسانان په درې قسمه باندې دي یو نافرمانه انسان دی چې هغه رجوع الله نه کوي په خپلو ګناهونو کې مست دی یو هغه نافرمانه بنده دی چې هغه نه خطا وشوه غلطي ترې نه وشوه او هغه بیا ځان ملامته کوي او دریم تابعدار انسان دی چې کوم یو انسان هغه نافرمان دی او دغه رجوع الله نشته نو د هغه دپاره په دنیا کې هم داسې حالات عذاب دی او په آخرت کې ورته عذاب دی دنیا کې هم وله جهنم آخرت کې هم وله جهنم چې کوم یو انسان هغه نافرمان دی خو دې پر خپله نافرمانۍ ځان ملامته کوي نو داسې قسمه سیلابونه داسې قسمه حالات د هغه دپاره یو تنبیه شي او د هغه دپاره رحمت شي هغه پرې توبه وکړي او رجوع الله وکړي او دریم قسم هغه انسان دی چې هغه د الله تابعدار بنده دی نو په داسې حالاتو سره اته الله پاک داسې مقامات ورکوي چې هغه مقام په میدان جهاد سره نه میلاویږي هغه مقام په تهجدو سره نه میلاویږي نو محترم مسلمانانو دا حالات ټول د الله رب العزت د طرف نه راځي چې زمونږ او ستاسو رجوع الله او توبه او حقوق الله حقوق العباد پیژنو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين